ایزی نه وای کنه او جی بسم الله الرحمن الرحیم 15 نمبر عقیده د الله جل شانه د ذات باره کې هغه د ټولو عیبونو نه پاک دی الله رب العزت د ټولو عیبونو نه سره پاک دی یعنی هر قسم نقصان نه د عیب نه الله جل شانه پاک دی ځکه عیب او نقصان په مخلوق کې کېدی شي خالق کې نشي کېدی پوه شئ په چې په لکه اوس مثال انسان بدن دی دغه کې عیب شته که نقصانونه پکې ډیر دي کمزورتیا پکې ډیره نو الله د هر څه نه سره غیبونو نه پاک دی 14 نمبر عقیده هغه د مخلوق اندې لاس او پوزي غوږ او شکل او صورت نه سره پاک دی الله رب العزت چې کوم دی لاس ته حاجت نشته لاس ته حاجت زمونږ دی یو سیس پینی سو کار کسب کو خپل ته زموږ ضرورت دی پوزي ته زموږ ضرورت دی چې صاحب یالو وخت ته زموږ ضرورت دی چې आवाज پیورو او شکل او صورت ته زموږ ضرورت دی او الله رب العزت د دې هر څه سره پاک دی ولسم نمبر عقیده هغه پرختي پیدا کړی دي او د دنیا په تنظیمونو او خاصو کارونو باندې مقرر کړی دي الله رب العزت فرشتي پیدا کړی او بیا دغه فرشتو ډیوټیان الله جل شانه دنیا په تنظیمونو باندې سدي په خاصو کارونو باندې لګولي لکه جبرئیل علیہ السلام ډیوټي سو انبیاء کرام ته به وحی راوړه اسرافیل علیہ السلام خپل ډیوټي ده چې شپېلې په خله کې د ولاړ لې ورځ قیامت ته انتظار کوي او اسرائیل علیہ السلام ته ډیوټي ده سواله ده د خلکو نه روح قبض کول سا غستل د ټولو نه زیات کار د اسرائیل علیہ السلام دی چې هر ځای ته ځان رسي او په روح سکی قبض کی ولسم نمبر ادلسم نمبر هغه د خپل مخلوق د هدایت لپاره پیغمبران را لېږلي دي چې خلکو ته رښتینی مذهب او خی خبرې ورته وخی او د بر خبرو نه سکی بچ کی اخره عقیده زمو سره سره الله جل شانه چې کوم انبیاء کرام را لېږلي دي موږ امنت بالله کې وایو کنه پاغي ورسوله په زمو پر رسولانو باندې سره ایمان دي نو رسولان الله سره پر را لېږلي دي د هدایت لپاره پیغمبران را لګلی چې مونږ ته مخلوق ته هدایت وخی او د دې سره چې کوم دی خلکو ته رښتینی مذهب وخی چې کوم مذهب رښتونه دی هغه خلکو ته خو مونږ ته کوم مذهب خو درې دی اسلام خې خبره ورته وخی پیغمبران کار سره امت ته مخلوق ته خپل خبره وخی او د بدو خبرو نه سکی بچ کی څومره د معاشره لپاره خراب او ناکاره خبرې دغه نه سکی بچ کی نو دا سو عقیده شو اتل عقیده شو